وکې مړه دوی درې درې ښځې وکړي رزق ورکولو الله پاک ذات دی د دنیا دوی ورځې زندګي ښه مزیداره یې تېره کړي ښه ډنډه یې تېره کړي به داسې ځان سینګار کړي چې ته به یې پېژنې نه چې دا زما ښځه دی که چېرته نه میلمانه راغلي دي والا دې په تندر ووایه چا چې یوه ښځه وي هغه به همیشه ټینشن کې وي چې ښځه بیماره وي دی به بیمار وي زما دې په توبو توبینو ښځې ته پکار دی چې په کور کې خاوند ته ځان سینګار کړي خاوند ته میک اپ وکړي خاوند ته خوشبو ولګوي خاوند ته ښایسته کپړې واچوي خو نن سبا ښځې خاوند ته ځان نه سینګروي په کور کې چې ښځه وګوري یېرېږي ورنه چې دا د کم علاقې بلا راغلی دی سر به ببر وي کپړې به ګنده وي یو ښه بوی به ورنه ځي او چې د ډاکټر اواز پې ولګېږي یا په خپلوانو رشتهدارانو کې واده ول اواز پې ولګېږي بیا به داسې ځان سینګار کړي چې ته به یې پېژنې نه چې دا زما ښځه دی که چېرته نه میلمانه راغلي دي والا دې په تندر ووایه کور کې خاوند ته ځان سینګار کا چې کور نه بار وځې ځان سینګاروي ته به وایې چې نن د دې واده دی چېرته او بیا څه کوي چې دې ځای نه سینګاره لاړه شي او چې کله هلته نه راشي نو د کپړې او د میک اپ ټول سامان به راواخلي یو شپر کې به واچوي المري کې به یې کېدوي زما دې په توبو توبینو سړی ملامت نه دی چې دویمه ښځه کي یا دریمه ښځه کي زه خو وایم چې نن سبا هر سړي لپاره پکار دی چې دوې ښځې خو وکړي په دویمه ښځې سره بیا دا فایده وي چې د دویمه ښځې چې ځان سینګروي د ړومبنۍ به ځان سینګروي نو دې دپاره یې خو وکړي چې دواړه ته ځان سینګروي خوشحاله به وي او د چا چې یوه ښځه وي هغه به همیشه ټینشن کې وي چې ښځه بیماره وي دی به بیمار وي او چې ښځه پلار کلته ځي دی به ورپسې روان وي یو خو بل به یې جوړ کړی وي کور کې وکې مړه دوی درې درې ښځې وکړي رزق ورکولو الله پاک ذات دی د دنیا دوی ورځې زندګي ښه مزیداره یې تېره کړي ښه ډنډه یې تېره کړي